بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مینوال استاد سرور استاد کوربه عمران دریاب دا مهال د سنټرل ایشیا یو ښایسته ملک کوم چې نیمه حصه په یورپ کې ده او نیمه حصه په ایشیا کې ده، یعنی آذربایجان باکو کې موجود یم. راغلی یم او دلته کې د ژوند څه ورځې تېروم. دلته کې یو ښایسته ځای دی، ایدرالیو سنټر ورته ویل کېږي. ډېر مشهور ځای دی او څومره ټوریست چې راځي د مختلفو ممالک نه، نو ایدرالیو سنټر ته لازمي راځي، ځکه چې دلته کې ډېر ښایسته پارک دی. او زه به تاسو ته دا ووایم چې د یورپ نه هم خلک راغلي دي، رشیا نه خلک راغلي دي، چاینیز راغلي دي، عربیان هم راغلي دي او دلته کې ټایم تیروي. هر څوک چې باکو ته راشي نو ایدرالیو سنټر او کوم چې د دې ځای اولډ سیټي ده هغې ته لازمي تګ کوي. نو موږ دا مهال راغلي یو ایدرالیو سنټر کې موجود یو او ډېر زیات یخ موسم هم دی، یخې هواګانې چلیږي. د باکو به زه تاسو ته دا خبره وکړم، باکو چې دی بیا په رشین زبان کې د یخو هواګانو ښار ته باکو ویلی کېږي. نو دا خبرې خو موږ اورېدې، خو نن چې زه رالم ما په حقیقت کې ولیدله چې باکو د یخو هواګانو ښار دی. نو ډېر زیات خوندونه دي خلک اخلي. تقریبا دا مهال ټایم چې دی دلته کې 1 بجه ده د ورځې، خو بیا هم د ټوریست شمیره لږه ده. وجه دا ده چې موسم یخ دی. کله چې داسې د 2 بجو ټایم وي یا 3 بجې ټایم شي نو دلته کې ایدرالیو سنټر ته غټ تعداد کې خلک راځي او ټایم بیا دلته کې پاس کوي. دلته کې ما سره د لوکل یو کس ولاړ دی، په زبان یې نه پوهېږم، تقریبا ډېر وخت نه را سره راګرځي، مشر دی او زما خو یې قدر وکړو. ګرځئ را ګرځئ، خیر راته چې دا ځای دی دا ځای دی، په ژبه یې نه پوهېږم خو په اشارو باندې پوهېږم، ځکه چې دوی ازري زبان وایي. دا نه انګریزي ده نه فارسي ده او نه زموږ اشنا چاته کې څه بله ژبه ده. خو بهرحال راغلي یو مونږ هم په حیثیت د یو ټوریست دلته کې ګرځو او د دې ځای دا ښایسته نظارې چې دي د دې نه مونږ لږ ډېر خوندونه اخلو. موسم ډېر زیات یخ دی او خوند کوي، ډېر زیات خوند کوي. زما خیال دی دومره مو اورېدلي چې په ګرمۍ کې څوک دلته کې راشي نو موسم بیا ډېر زیات ښکلی وي. هغه ټوریست نور هم خوندونه اخلي، ځکه چې د یو سیلاني دپاره هغه چې هر ځای ته ځي د هغه دپاره مین څیز موسم دی. چې موسم سازګار وي نو هغه به خپل سیل وکړي، د هغې نه به خوندونه واخلي. خو کله چې موسم خراب وي، یعنی یا سخته ګرمي وي یا سخته یخني وي، نو بیا هغومره د سیل خوند او مزه نه وي. بهرحال زما خو په پلینو چې یاره زه به راځم نو ما خو جمي او یخنۍ ته نه کتله، ځکه چې ژوند دی، د ژوند لږ ډېر خوند اخیستل پکار وي، دنیا لیدل پکار وي او الله پاک دنیا پیدا کړې هم دې لپاره ده چې موږ یې وینو، د دې خلکو ثقافت وینو، د دې خلکو رواج وینو، د دې خلکو رسم وینو. بهرحال خو ما چې یو خبره نوټ کړله نو آذربایجان څومره خلک دي، د لولي خلک دي، محبت والا دي، مینه‌ناک خلک دي او ډېر زیات ښه وخت تېرېږي دلته کې. دومره مې اورېدلي دي چې دلته کې د جرمونو هغه شره چې ده هغه نشته دی، هغه بالکل د نش برابر ده او امن دی، ورورولي ده. پاکستانیانو سره دا خلک ډېر زیات محبت ساتي پاکستانیانو سره او د دې خلکو د ترکیانو هم ډېر زیات خوښ دي، ځکه چې د دوی په ترقۍ کې د ترکي هم غټ لاس دی. نو غرض دا چې باکو ته که څوک نه راغلي او هغوی راتلل غواړي نو د ګرمۍ په موسم کې چې راشي نو ډېر زیات خوند به ترې واخلي، ځکه چې په ګرمۍ کې هم دلته کې یخې هواګانې چلیږي. دا د رشیا سره بالکل په بارډر باندې پروت ملک دی، نو یخ موسم وي هر کله، اوړې جمع دلته کې یخني وي. خو دا کم موجوده موسم کې چې راغلی یم نو دلته کې اوس یخني ډېره زیاته ده. نو مینوالو دا یو مسلم کنټري ده، شمیره چې پکې زیاته ده هغه د شیعګانو ده. دا پخوا داسې ویلي کېږي، داسې مو اورېدلي دي چې دا د مسلمانانو ملک و، اوس هم د مسلمانانو دی، خو اوس د سني نه د شیعه مسلمانانو ملک دی. نو مسلم دا خلک مسلمانان دي. دلته کې ډېر لوی تاریخ د دې ځای کې دی او ډېره غټه ترقي کړې ده. ما چې دا ولیده نو دا بالکل صحیح په یورپ کې ده، خو
د یورپ د ډیرو ملکونو نه دا لکه په ترقۍ کې کم نه دی او داسې خبره ده چې دا ملک به څه موده پس په یورپ کې په باقاعده توګه شامل هم شي نو بیا به دا به د شینجن کنټریز چې کوم دی د هغې برخه به جوړه شي. مینوالو مخ په وړاندې روان یو، تاسو ته به د باکو ښایسته ښایسته نظارې ښیو. مینوالو څنګه چې ما تاسو ته وړاندې ویلي وو چې تاسو ته به ښایسته ښایسته نظارې ښیو د دې ځای کې چې څومره مشهور ځایونه دي نو د هغې د ښودنې کوشش به کوو. تاسو ته مونږ د رالیو سنټر وښو کوم چې د دې ځای کې د ټول نه مشهور سنټر دی. د هغې سره اوس خوا کې یو بل ځای ته راغلو، د هغې نه لاندې کوم چې په لاره کې راځي هغې ته آی لو باکو لیکلی دی. نو څومره ټورسټ چې راځي نو لازمي ده نو د دې آی لو او باکو سره به په خوا کې تصویر وباسي، دلته کې به څه یادګاري لمحې تېروي د ژوندو. نو تاسو شاته کتلی شئ چې د رالیو سنټر نه لاندې آی لو باکو لیکلی شوی دی. دا ډېر زیات ښایسته ځای دی او دلته کې ټورسټ چې راشي وړاندې مرحله کې دلته هغوی خپل پټو وباسي ځان له، ځکه چې دا د باکو مشهور ځایونه دي. دلته کې چې څوک تګ ونه کړي او دلته کې څوک پټو ونه باسي او څه لمحې تېرې نه کړي د رالیو سنټر کې باکو کم په باکو کې چې دی او کم هولډ سټي چې دا هغې ته لاړ نه شي نو د هغوی هغه چکر چې دی هغه نیمګړی وي. نو تاسو لیدی شئ شاته چې آی لو باکو لیکلی شوی دی، خلک راځي دې سره پکچر وباسي، ښه غټ غټ لیکلی شوی دی او ډېر خوند کوي، ډېر زیات مزه ده. خو دا مهال کم چې سیلانیان دي کم ټوریسټ د هغوی شمېره کمه ده خو بیا هم خلک راغلي دي او خپل انجوایمنټ کوي، څوک یو طرف ته ځي څوک بل طرف ته ځي او ماشومان هم راغلي دي، ماشومان هم ګرځي را ګرځي او د هغې سره هغه ټایرونو باندې تګ کوي، منډې وهي او بس لګیا دي. مونږ هم دلته کې تقریبا دا مشر ټولو پاکستانیانو ته د محبت پیغام ورکوي، د هغې سره ورته وایي چې باکو ته راشئ. باکو خلک چې دي مینه ناک خلک دي او دی وایي چې آی لو یو پاکستان. نو پاکستان سره دی مینه ساتي، دا یو مشهور دلته کې متل دی او قول دی. خلک د پاکستان سره او ترکي سره ډېره زیاته مینه لري. مینوالو تاسو کتلی شئ دلته کې چې کینټین غوندې هم جوړ شوی دی، یو ګاډي ولاړ دی، په هغې کې فاسټ فوډ میلاویږي، سویټ پکې میلاویږي. نو کوم ټورسټ چې راشي هغه بیا د دې ځای نه ځان له دا څیزونه هم اخلي. نو مینوالو باکو چې دی ښه لویه سینه ده او د میلمه دوست ملک دی او د دې ځای کې میوې هم ډېرې زیاتې مشهورې دي او د دې ځای کې موسم خو ما تاسو ته وړاندې وویل چې یخ وي، ښکلی موسم وي، ګرمي دلته کې نه وي، په نیش برابر وي. نو مینوالو د باکو چکر لازمي ولګوئ چې باکو ته کله راشئ تاسو ته بیا په خپله باندې اندازه وشي چې باکو څومره ښکلې سیټي ده. مینوالو د بل ویډیو پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت، په دعاګانې کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.